24 نومبر احتجاج د پاره پی ټی آی خپل پلان تیار کړی دی. پی ټی آی با کې پی کې نه درې مختلف قافلې د اسلام آباد احتجاج د پاره لیږي. د کې با کومه قافله ډیره زیاته اهم وی. پی ټی آی تر اوسه پورې د احتجاج د پاره څه تیاری کړې ده. بل طرف ته پی ټی آی کور کمیټي اجلاس هم شوی دی چې په دغه اجلاس کې ډیره غټه فیصله شوې دي. احتجاج د پاره چې کم کسان اسلام آباد ته زی د غي اخراجات په سوق برداشت کوي باغه هم تفصیلا خبره کو. ټول نړومبه په قافلو باندې خبره کو چې کوم درې قافلې به اسلام آباد طرف ته ځي په کوم لارو بزي او کومه قافله پکې ډیره اهم ده پاغه باندې تفصیلا خبره کوو. نو کوم درې قافلې به کې پی کې نه اسلام آباد ته ځي پاغه تفصیلا خبره ده چې لومبۍ قافله به پېښور طرف نه ځي. دغه قافلې لیډینګ چې کوم دی هغه به الیمین ګنداپور کوي. دغه قافله به الیمین ګنداپور لیډ کوي چې دا قافله کې به د نوخار د ثوابۍ د 400 او د پیښور لوکل خلک چې کوم وي په دغه قافله کې موجود وي. دویمه قافله به د ملکان طرف نه ځي. دریمه قافله با د بنو کرک ډیره اسماعیل خان ټانګ دغه طرف نزی او دا قافله با شیر افضل مروت لیډ کوي. د دې لیډر با شیر افضل مروت وي. شیر افضل مروت دا هم ویل دي چې په 24 نومبر به ټول نغټه قافله زماوي. شیر افضل مروت سره با د ګنداپور رور هم په دا قافله کې شامل وي. ګنداپور رور نه علاوه فیصل امین شاهد خټک او مولانا نسیم شاه به هم شیر افضل مروت سره په قافله کې شریک وي. دا قافله ډیره اهم ذکر چې دا قافله با په سیپیک د سیپیک په لار باندې راځي او میاوالی سره به ټچ کیږي او میاوالی نه پس په دا قافله اسلام آباد ته ځي. میاوالی کې به سره هم خلک شاملېږي او دا خلک په بیا د اسلام آباد حدودو ته د میاوالی په لار باندې داخليږي. خو بل طرف ته د کې پی کې چې کومې قافلې دي اسلام آباد ته ځي نو هغه به درې مختلف علاقو باندې ځي. په درې مختلف علاقو باندې به اسلام آباد له داخليږي. مطلب که یو د درې قافلې په مختلف لارو داخليږي. مطلب د حکومت چې کوم رکاوټونه دي هغه ختمولو کې به هم حکومت سره مطلب دغه پارټي چې کم کارکونان دی له به هیلپ حاصل وي او دومره سکیورټي به هم حکومت نشي پرووایډ کولای. نو ځکه د درې مختلف لارې چې کوم دي ټاکلي دي. د پنجاب د قافلې لار به جدا وي او کچري اسلام آباد او د پنډۍ او د اټک خلک دغه قافلې لروتل او دغه احتجاج کې دغه پنډۍ د اسلام آباد او د اټک خلکو شرکت وکړو نو دا قافله به ډیره غټه قافله شي. دا احتجاج به ډیر کامیاب احتجاج شي ځکه دا لوکل خلک دي د پنډۍ د اسلام آباد او د اټک خلک دا اسلام آباد سره نږدې دي او که دغه خلک په دې دغه کې شرکت کوي نو دا به یو ګریټ احتجاج وي یو ډیر غټ احتجاج وي او دا احتجاج به کامیابیږي هم. بل طرف ته د پی ټی آی کور کمیټي اجلاس هم شوی دی چې پای کې ډیره غټه فیصله شوې دي ډیره اهم فیصله شوې دي. پی ټی آی به احتجاج کوي خو تر کومه به کوي دا لا پته نه لګي ځکه چې کله دا ټول قافلې اسلام آباد ته ورسنو دی له به هله نیکسټ موو پته لګي. اله به نیکسټ موو دی به چې کم پلان جوړي یا چې کله قافلې اسلام آباد ته ورسېل ته نه به دی پلان جوړي. اوس نه دی پلان نه جوړي ځکه هغه پلان بیا ریویل شي هغه پلان بیا حکومت ته پته ولګي حکومت بیا په هغه باندې اکشن اخلي. نو پیله به قافلې اسلام آباد ته رسي تر کومه به دا احتجاج بیا هغه نه پس دی ډیسایډ کوي. د احتجاج لوکیشن پته هم لا نشته دی لازم هم نه ټاکل چې لکه مونږ به ډي چوک کې احتجاج کوو مونږ فلاني ځای کې احتجاج کوو. لوکیشن لا دی نه خیزه کال ته هم بیا حکومت دی لا مسایل جوړول شي. بل د پی ټی آی چې کومه کور کمیټي ده دا به هغه اخر کې فیصله کوي چې په کوم ځای کې چې کله د قافلې اسلام آباد ته ورسي هغې نه پس په ځای ټاکي چې کوم ځای کې مونږ دا احتجاج کوو. چې کوم کارکونان اسلام آباد ته تللي وي د هغوی خرچې به د هغوی لوکل چې کوم ایم ان ای ایم پی ای وي هغوی به یې پوره کوي هغوی به یې برداشت کوي. بل بشرا بیبي چې کوم د هغوی هم د عمران خان چې کوم پیغام دی هغه سټوډنټ فیډریشن سره ملاقات کړی دی او د عمران خان پیغام یې سټوډنټ فیډریشن ته رسولی دی. بل طرف ته شیر افضل مروت هم سټوډنټ سره مختلف یونیورسټو او کالجونو کې د دغه احتجاج دپاره کمپین شروع کړی دی او کچري سټوډنټ را یونایټډ شو دی احتجاج کې شرکت وکړو او پی ټی آی سره سپورټ ورکړو په دې احتجاج کې. نو دا به یو ګرینډ احتجاج وي یو ډېر غټ احتجاج وي او دا احتجاج هر څه بدلولی هم شي. نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټ سو ډېره زیاته مننه. والسلام.